کې ورسره شاته سیټ کې کېناستی. دا څوک دی؟ هی از مای بوای فرینډ، دا زما هلک دوست دی. نشي ویل هلک دوست څنګه ساتئ؟ بس تم ساته ځان. قانون دی که لور له دې ډب ورکړو چې د هلک سره ولې لاړې، ښځه به دې م ځي، لور به دې م ځي، مور به م ځي، خور به م ځي هلک سره. دا ولې ځي؟ دا بوای فرینډ دی، هلک دوست دی. او که سپېره دې ورکړه ځان له دې کار وکړه در باندې رپورټ کوي، جج به راته وایي ته م ځان له یو ګرل فرینډ وګوره که دا فتنه پخوا هلته وه، دا اوس دلته زموږ وطن ته هم ګورې را رسېدلې ده. خفه کېږئ ما، تاسو خو خوشحاله یې، هلکان هم خوشي کړي دا کشر کل. خدای ته وګورئ دا کشر کل راولئ مولیانو سره کېنه، دی باندې قرآن زده کوي، دا شب جمعې له بوځئ، دا نیکانو سره کېنوئ تسبیح لاس کې ورکړئ، دا مدرسو ته بوځئ، دا عالمانو سره کېنوئ. یعنې قسم دی چې څو کاله پس دا کوم رفتار کې چې دا بربنډتوب روان دی او په کوم رفتار کې دا عریانیت او فحاشي روانه ده د دې دجالي فتنې د وجې نه چې دا بچې به سبا ستاني ده به دنه پردي وي. که جمدی هم که نه نو راته به ووایه چې ټیک دې ویلي، که مړ هم که نه نو وبه وایه چې یو ملا دا خبره کړې وه. که دا دومره په تیزۍ باندې د فحاشۍ سیلاب روان دی چې زه راته نشم. هلک فخر کوي، فخر. تاسو وینئ، تاسو ته پته ده، تاسو لاړ شئ اسلام آباد ته، لاهور ته لاړ شئ، پنډۍ ته لاړ شئ چې تاسو ته پته ولګي د دجالي فتنې او دا سیلابونه لکه د باران په شان او لکه د سیلې او د طوفان په شان په تیزۍ روان دي. بالکل مکمله لک جینۍ دوستانه تعلقات دا شروع دي. او یاد ساته جون بر طبعی، دا به نه وایي چې زما خو جینۍ دوسته ده، جینۍ دوسته نشي کېدی، نشي کېدی، پیسې به دنه خوري او چې کله ورته پته ولګېدله چې بس اوس دې سړي سره پیسې خلاصې شوې، پړز به د تلي ځان له به بل دوست نیولی. او که بوډا شوې که نه، بوډا او تا ته چای پیالې کېښوده او نوړی ډوډۍ راته کېښوده، راشه زما په مخ لاړې وتو که ورشه یورپ وګورئ که نه، ما خو د دنیا ملکونه کتلي دي. ورشه وګورئ تاسو یورپ، لندن، برطانیه وګورئ. اے مشرانو بوډاګانو خدای ته وګورئ د بچو په سر لاس کې دی. دا بچی د مولیانو نه مه لر کوئ، ګورئ خدای ته وګورئ. ورشه هلته چې کوم بوډاګان دي اولډ ایج والا، هغوی دپاره خپل سنټرې دي، هغوی کې هغه پلاران او نیکونه او هغه میندې ډېره دي. او په کال کې یو ورځ ورته مدر ډے ورته وایي، په هغې کې ورته خط لیږي. او که څوک ډېر ښه بچی دی نو ملاقات ورسره وکړي کال کې یو ځل، نه ډوډۍ ورکوي، نه چای ورکوي، نه ورسره ملاقات کوي. حکومت پېښ او پیتي یې پېښې دغه پیتیګانې پې خوري، ځان له سنټرې دي، ځان له سنټرې. هغې کې دا غریبانان مړه پراته چاته پته نه لګي، سخابینونه ترې خېجي. هلک جینۍ خوښه کوي او جینۍ هلک په مور پلار څه کوي؟ مور پلار سره ملاقات کم ځای نه کوي. مه کوئ، ګورئ مه کوئ. ارمان به وکئ سبا، تاسو خو به بچو پی را پرېښي دي. او چې دا کشر کل څه کوي وایي ښه کوي، ازاد ژوند یې تېروي. مه کوئ، ګورئ مه کوئ. سبا به دنه دا بچی پردی وي، سبا به دنه دا لور پردی وي، سبا به راته د انسان په نظر نه ګوري، بیا به وایي چې دې ملا خو مونږ ته ټیک ویلي. خدای ته وګورئ، علما خپل مشران وګڼئ، علما خپل خیرخواهان وګڼئ. علما تا ته قرآن لار ښیي، د پیغمبر لار درته ښیي، د دین لار درته ښیي. او نن باطل راځي د هغې مقصد سره هغې داسې خبرې درته کوي چې ستا د زړه د ملا عظمت او د ملا محبت او مینه وباسي. دا دجالي سوچ دی، دا د اغیارو سوچ دی. هغوی په دې سوچ کې لګیا دي، په دې پروپیګنډه کې لګیا دي چې دا مولا دا او دا مولا دا او دا مولا دا او دا مولا دا او دا مولا دا. او ستا د زړه د علماو میره او ښکل غواړي، تا ته دا په زړه کې اچوي چې دا مولا د معاشرې یو ګنده پرزه ده، یو پالتو پرزه ده، دی مولا ته پکې څه ضرورت دی. دا دله په ذهن کې اچوي. مه کوه، ګورې ستا عقیده د دې مولا د برکته ده، ستا عمل د دې مولا د برکته، ستا اخلاق د دې مولا د برکت نه. تا چې د خدای سره جوړ پیدا دی، زما قسم په خدای دا د علماو د برکته دی. مه کوئ. ډېر بد حال دی، ډېر بد حال.
د شپې په 10 او په 11 او په 12 بجې نن د اسلام آباد او د لاهور او د پنډې ازادي جنکې کورونو ته راځي. پلار ورته نشي ویلی، خاون ورته نشي ویلی چې ته دومره لیټ ولې راغلی. نو شکر وباسه چې علما موجود دي، شکر وباسه چې مولیان موجود دي، چې د ډېرو خلکو خولې بندې دي.